نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. سورة الحج واللسم پارا یولسم نمبر آیت دی ددی رکو دمخی رکو سر ربط و مناسبت داری چی پا مخی رکو کی دا منکرین قیامت کافران و تذکر اشوا چخکار کافران پا دی رکو کی اللہ پاک دا منافقان و کافران و حالت ذکر کئی. اللہ پاک دا منافقان و حالت ذکر کئی چی دا منافقان کل عبادت کئی ندی دا شک سر عبادت کئی دی پخبل عبادت باندی یقین نلری بیادوی ترتیب دادی کدی تفدی دنیا کی سخوشالی او راحت ورسیگی نمال پا لحاظ سرا اولاد پا لحاظ سرا ندی بیا پا دی اقبل اسلام باندی مطمئن شی او کلت بیتا پا دی دنیا کی اللہ پاک دا طرفنا بیماری ملو شی یادی باندې سو مشقت او تکلیف راشي د مال اولاد په لحاظ سره نو دا منافقان کفر طرف تخکاره وړي او دوی بیا وایي چې دا دین سم نه دی ځکه موږ ته په دې کې تکلیف رسیږي. الله فرمایي چې دوی د دې دین اسلام نه وړي د کفر ته دوی د دنیا او د آخرت د دواړو تاوانو دنیا کې تاوان ایمان نخلاص شو آخرت کے تاوان دا جہنم مستحقین جوڑ شل نو پدی معمولی غنت تکلیف دی دین پریگ دی دا حالت دا منافقانو دی بیا دا کافرانو دا شرک تردید ذکر کئی چه کافران دا اللہ نا علاوہ دا نور خدایانو دا عبادت کئی او پدی عبادت کول کی دا دی فیدہ نشتا او پدی عبادت پریخودو کی دا دی بوتانو دا طرف ندی تا حس قسم ضرر او تکلیف نشتا او دا دی دا عبادت دا دی دا پار نقصان دی او دا دی دا گمراہی چی دا عبادت دی دا دی خود خدایانو کی دا دی دا پار دا ضرر دیر زیاد تی پیدا پا کی بالکل نشتا. کہ اللہ پاک دا مومنان حالت ذکر کی چی مومنان اللہ پاک بدا مومنان چاچ ایمان دوڑی دی چاچ اعمال صالحہ اختیار کری دی اللہ بے جنتون تداخل کی بل دا کافرانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی یو غلط خیالو داغی تردید ذکر کی گی دی کافرانو بوی نبی علیہ السلام بے یادو چی اللہ دا دسر مدد نکل دا اللہ دا دسر من نشتا اللہ پاک آیت نازل کو چی دا کافران زان پانسیب کی یعنی پر سیبان زان اتڑی اسمان طرف تا زان زولند کی او بیاد اغزین زان را اغرزی تردی چی دا دمر تدبیر دی ان کی بیابم اللہ پاک دا دی پیغمبر سر مدد کی دا اللہ جل شانہ محبوب دی کافران دا خیال غلط دی. بل اللہ پاک دا قرآن کریم صداقت ذکر کی چی دی قرآن کریم میں حق واضح بیان شوی دی او بدی قرآن کریم کی اللہ جل شانہ خلق تا ہدایت کی کم کسان چے مومنان دی او کم کسان چے کافران دی اللہ پاک پا دا قیامت پرد دا دوار ڈلی جدا کی اللہ جل شانہ دا خپل قدرت اظہار کی چے پا دنیا کی دا سدی اسمانون کی دی پزمکو کی دی نور دی سپگمی دا ستوری دی غرون دی اون دی ساروی دی او دا طول مخلوقات دا اللہ جل شانہ تابع دی لیکن بعضی پک ناپوہ او بدبخت دی اغید اللہ نافرمانی کی ندی دا پار اللہ پاک عذاب تیار کری دی او کم انسان چا اللہ پاک رسوا کی دا پار سوک عزت ورکون کی نشتا. بی اللہ پاک فرمائی چی دا دو ڈلی یو دا مومنانو او بل دا کافرانو
د دې مؤمنانو کافرانو د الله په باره کې جګړه ده. کافران الله نه مني او مؤمنان یې مني، د یو بل خپل منځ کې مقابل دي. اوس د دوی لپاره بدله ذکر کېږي. کوم چې کافران دي الله به دوی ته د جهنم د اور کپړې واچي، په دوی باندې به یشېدلي د جهنميانو وینې ژوي د دوی په سرونو باندې واچي د قیامت په ورځ. دوی باندې به داسې اوبس کي چې د دوی دا کلمې او دا سرمنې به د هغې د وجې نه غورځېږي، د دوی دپاره او فرښتې وي او دوی به د اوسپنې په ګروزونو باندې وهي. او که دوی وي چې د جهنم نه مونږ وځو او وبه تښتو، نو دا فرښتې په دې باندې ګروزونو باندې را باندې کړي او دې ته سزا ورکوي، واپس کولی شي په دې جهنم کې، او دې ته لا د ذلت دپاره دا هم ویلی شي چې تاسو خو به وی چې اخرت نشته، قیامت نشته، الله نشته، دا پیغمبر رښتونی نه دی، قرآن به مو نه منو، اوس د قیامت عذاب اوسه کوي که نه، تاسو خو به انکار کو، اوس د هغې سزا څنګه ده؟ دویم نتیجه د مؤمنانو ذکر کېږي. الله پاک به مؤمنان جنت کې داخل کړي او دې مؤمنانو ته به الله جل شانه په جنت کې بنګړي اچوي د سرو زرو، د سپینو زرو، د ملغلرو، او د دوی لباس، د دې لباس به د مزیدارو ریخمو وي. نو ګوره د کافرانو لباس د جهنم د اور، د مؤمنانو لباس د مزیدارو قیمتي ریخمو. اوس په دې ځای کې یو مسله ده، بنگړي په دنیا کې د زنانه زینت دی او په قیامت کې دا جنت کې به الله پاک دا د مؤمنانو نارینو ته مچي، ځکه په جنت کې دا به د سړو زینت دی. څنګه چې مثال په دنیا کې ګیره د سړي سره خوند کې زنانه سره نه کوي، الله جل شانه بعض اوقات کې د زنانو په زنه باندې د درې وخترو باسي او سره خنخ کوي. نو ګوره د زنانه د پاره ګیره خوند نه کوي، خو په قیامت کې وا د دنیا په لحاظ سره د قیامت ماحول جدا دی. په دنیا کې زنانو سره بنګړي ښکاري، سړو سره بد ښکاري، لیکن په آخرت کې په جنت کې به دا بنګړي د دې مؤمنانو سره ښکاري او دا الله پاک د طرف نه به دوی دپاره انعام وي. بل الله پاک فرمایي چې کوم کسان کافران دي د الله د کور نه خلق بندي، د جماعت نه منع کوي، د الله د دین نه خلق اړي، الله جل شانه د دوی لپاره د جهنم عذاب تیار کړی دی او داسې عذاب چې هغه خطرناک دردناک عذاب دی. نو الله جل شانه فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف، او بعض د خلقنا غسوق دي چې دی عبادت کی د الله على حرف په کناره باندې، یعنی په خپل عبادت کې دی شک کوي ځکه چې ایمان په الله باندې نه وي، حالت د منافق دی. فإن أصابه خير کچری ورسیږي دی کستا خیر خوشحالی اطمئن به دی په ایمان باندې مطمئن شي. وإن أصابته فتنة او کچری ورسیږي دی کستا دی منافق تا فتنة تکلیف د مال یا د اولاد یا د بیماری، انقلب على وجهه دی ووړي پخپلا على وجه پخپل مخ باندې ایمان پرې دی ښکارا کافر شي، حالت د منافق دی. خسر الدنیا والآخرة د انسان تاوانو کو په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې، د دنیا تاوان د ایمان پتلو باندې او د آخرت تاوان د جهنم په مستحق کېدو باندې. ذلک هو الخسران المبین، دا تاوان ښکارا دی. يدعو من دون الله، دا کافران عبادت کی سوا د الله نه ما د هغه خدایانو لا يضره ولا ما لا ينفعه، لا يضره چې د دې عبادت پر خودل ضرر نه ورکوي، وما لا ينفعه او د دې کافرانو د دې خدایانو عبادت دې ته فایده نه ورکوي. ذلک هو الضلال البعید، دا گمراهی ښکاره ده دا عبادت. يدعو دا کافران عبادت کی لمن دا خدایان او ضر اقرب من نفعی چې ضرر دا ډیر نذیر د فیدینا. لبئس المولى ډیر بد دا خدای او دا مددگار، ولبئس العشیر او ډیر بد دا ملګری کافران دا خدای. ان الله بشک الله پاک يدخل الذين امنوا داخل بکیا کسان چې ایمان نوړي دي او عمل الصالحات او عمل نیکړي دنه کې جنات جنتون تا تجري چې بهيږي با من تحتها الانهار لاند دې د اونن نهرنا. ان الله بشک الله پاک يفعل کوي ما يريد سچ الله او غواړي
من کان یظن هغه څوک چې هغه ګمان کوي الله ينصره الله چې الله به مدد انکي د دې پیغمبر په دنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې څوک چې دا ګمان کوي فلیمدد بسبب پس دې وګد کی بسبب په یو رسې سره خپل ځان الى السماء اسمان تا ثم ليقطع یعنی رسید ځان ته مړې کې واچي ځان دې اسمان طرف ته اوچت جوړن کې او بیا دې دا رسې را کټ کې چې زمکه ترا فروز او مردار شي بل ينظر پس دې بیا وګوري هل يذيبن كيده ما يغيظ آیا بوزي تدبیر ددو ما هغه سو یغیظ چې دې غوسه کوي کافران په دې غوسه کېږي چې الله د دې پیغمبر مدد کوي نو دې وګوري چې الله پاکي مدد کوي او کنا وكذلكم دارنگی انزلنا من نازل کړي دا قران آیاتنا بینات واضحه وان الله بشک الله پاک يهدي هدایت کوي من يريد چاته چې اوغواړي ان الله بشک ان الذين امنوا بشک کسان چې ایمان نوړي دي والذين هادوا کسان چې يهوديان دي والصابئين او دستور عبادت کوونکي دي والنصارى وسيان دي والمجوس او مجوسيان د اور عبادت کوونکي دي والذين اشركوا کسان چې مشرکان او کافران دي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه بشک الله پاک بجدای را ولی په مابین د دوی کې فورز د قیامت مؤمنان بجدا کی او کافران بجدا کی ان الله بشک الله پاک على كل شيء شهید فارسز باندې گواه دي الم ترى تنغور ان الله بشك الله پاک يسجد له من في السماوات ومن في الارض تابعید د الله هغه تمام مخلوقات چې پاسمانونو کې دي ومن في الارض هغه چې پزمکو کې دي والشمس انور والقمر اسقمي والنجوم اسطوري والجبال غرنا والشجر اوني والدواب اوساروي وكثير من الناس او ډیر جت انسانانو الله تابع دي ومني وكثير حق عليه العذاب او ډیر جت انسانان نافرمان دي چې لازم شوی دي باغی باندې عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم او هر هغه څوک چې الله پاک هغه رسوا کړي نو نشته د لپاره څوک عزت ورکوونکی ان الله بشک الله پاک يفعل ما يشاء کوي سچ اوغواړي هادان ذاتوا لټلې د مؤمنانو کافرانو خصمان دا مقابل د یوبل اختصموا فی رب دی جګړه کې د خپل رب مبارک مؤمنانو الله شتا کافران انکار کوي فالذین کفروا فساکسان چې کافران دي قطعت لهم ثياب من نار دوی تبوا غستلشی کپڑے من نار د اور د جهنم نا الله دې موږ وساتي يصب من فوق رؤوسهم الحميم اړول بشي د پاسه د سرونو د دوی ګرمي او د جهنم يسحر به ما في قلوب ما ببطونهم الجلود ولکول بشي پدی ابو سرا ما هغه في بطون چې د دې پګېډو کې سدي والجلود د دوی سرمنه ولهم مقامع من حديد او ببدي کافرانو د پاره پلګونه د اوسپني فرشتي په پاغي باندې وਹੀ كلما هركل ارادو چې دا کافران ارادو کې ان يخرجوا منها چې دي اوزيد دي جهنمنا من غم من ډېر غم د وجنا اعيدوا فيها دوی به واپس کړی شي په دې جهنم کې او دوی ته ویل شي ويقولوا وذوقوا عذاب الحريق او تاسو سکی عذاب د سوځېدو ان الله بشک الله پاک يدخل الذين امنوا داخل بکیا کسان چې غي مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعمل نیکړي دنه کې جنات انداس جنتونو ته تجري من تحت الانهار چې بهيږي بلاندې داغي د اونو نهرونه يحلون فيها من اساور اچول بشید جنتیان تا پدی جنت کے من اساور بنگلی من ذهب دسرو زرو ولؤلؤا او دملغلرو ولباسهم او کپڑی د دی جنتیانو فيها پدی جنت کی بوی حریر د مزیدار ریخمو وهدو الى الطيب او دي هدایت شوی د اسلام من القول د وینانا یعنی د کلمې طیبه د پاکي وینات هدایت دي تشوی دي وهدو الى صراط الحمید او دي هدایت شوی د لار د حمد او د استاینه ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي ويصدون عن سبيل الله او دي خلق من کی د الله د دیننا والمسجد الحرام او د مسجد حرامنا الذي عكس جعلناه للناس چې من ګرځولې دلرا للناس د خلق د فارا سواء برابر دا العاكف فيه والباد راتن کې پدی مسجد حرام کې
فيه بدی کې یعنی مسافر سړی او مقیم سړی والباد او د دې اوسیدون کې بهر نراتون کې نو عاکف نه مراد د حرم اوسیدون کې او بعد نه مراد د بهر نراتون کې نو دا مسجد حرم موږ د ټولو لپاره برابر ګرځولې ټول په کې عبادت کوي ومن يريد فيه بالحاد او غسو چرادو کې په دې مسجد حرم کې بالحاد د فساد بظلم د وجه د شرک نه نذيق من به وسدودتا من عذاب الیم عذاب دردناک واخر دعوانا